ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته اسانترینه او ډېره زیاته د کمال وظیفه راته ښیمه ها. نن د جمعې هغه مبارکه شپه ده او په دې مبارکه شپه باندې چې څوک دا وظیفه وکړي نو د دغه انسان به الله جل شانه زبردسته طاقتوره حاجت پوره کړي. او داسې حاجت دپاره دا ویلی کېږي محترمو، بلکې هر حاجت به دې الله تعالی پوره کړي، ځکه چې دا د الله تعالی نوم دی، نوم. او څوک چې د الله تعالی د نوم وظیفه کوي نو الله تعالی په خپله یو طاقتور، یو زبردست، یو ښه بهترین یعنی الله جل شانه دی. د الله تعالی سره نه په ذات کې څوک شریک شته، نه په صفاتو کې څوک شریک شته، او نه به ما او تا دا سوچ کوو چې الله تعالی به څنګه وي، د الله تعالی شکل به څنګه وي، الله تعالی خپې او لاس به څنګه وي. الله تعالی دې څیزونو نه پاک دی، مبرأ دی. د الله جل شانه نه خپې لري، نه لاسونه لري. الله تعالی ډېر حقیقتا ذات دی محترمو. نو دا د الله تعالی د شان سره به چې الله تعالی څنګه دی زما او ستا په ایمان دی. د الله تعالی په ذات کې به سوچونه نه کوو چې الله تعالی به څرنګه وي، بلکې د الله تعالی په صفاتو کې سوچ وکړو، د الله تعالی په نومونو کې سوچ وکړو، د الله تعالی په کارونو کې سوچ وکړو چې الله تعالی څنګه زبردسته نظام چلی. ګورئ ورځ په شپه کې نه باسي، شپه په ورځ کې نه باسي، د مړي نه ژوندی پیدا کوي، د ژوندي نه مړی پیدا کوي، ټول انسانانو ته رزق ورکوي، غرونه پیدا کړي. الله تعالی فرمایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ایا تاسو دې اوښ ته نه ګورئ چې ما دا څنګه پیدا کړی، و الی السماء کیف رفعت، او د اسمان ته نه ګورئ چې دا مې څنګه ودرولې، و الی الارض کیف سطحت، او د ځمکې ته نه ګوره چې دا مې څنګه غوړولې ده. محترم مسلمانانو دا د الله تعالی شان دی. الله تعالی فرمایي وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وخلقناکم ازواجا، تاسو مې جوړې جوړې پیدا کړي نو زمونږ جوړه الله تعالی ته معلومه ده. لہذا دا وظیفه تاسو خامخا وکئ، 140 مرتبه ده، خو طریقه یې درته ښیم انشاءالله وکئ، بس د زړه په یقین او توجه دهان سره. الله تعالی هم انشاءالله حاجات، مشکلات، پریشانی، غمونه، تکالیف ختم کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو، درونو خویندو، هغه مسافر کوم چې په هر وطنونو کې زندگی تیروي، دغه مسافر دی الله تعالی ډېر زیات کامیاب او کامرانه کی. دغه مسافر دی الله تعالی ډېر زیات خوشحاله کی. د هر غم او مصیبت نه مو الله تعالی وساته، هر درد. نن د جمعې هغه مبارکه شپه د محترمو مسلمانانو په ټولو کې بهترینه شپه، معززه شپه، مجربه شپه، قبلېدلو واله شپه، بختوره شپه، دا د جمعې شپه ده. او ګوره د جمعې په شپه چې څوک مړ شي قبر ته یعنې وسپارلی شي که نه، یا د جمعې په ورځ باندې، نو حدیث مبارکو کې راځي مفهوم یې داسې دی چې د قیامته پورې د سره حساب کتاب نه کېږي. یعنې قبر کې چې کوم 3 سوالونه کېږي که نه، من ربک، ما دینک، من نبیک، یا رب دې څوک دی، په دین د چای، او نبی دې څوک دی که نه. نو موږ اوس دې څیزونو نه ځان غافله کړی دی، نه خپل رب په دنیا کې پیژنو، د رب په چاحت، د رب په منشا باندې زندگی نه تیرو، نه خپل دین هم پیژندلی چې زمونږ دین اسلام موږ ته څه وایي، کومه لاره ښیي، دا لار راته ښیي که دا ښیي، نیغه لار راته ښیي که کږه لاره راته ښیي، او نه د خپل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې پیژنو، ځکه چې په خپلو خواهشاتو باندې رواني. وګوره خواهشات او نفس څه ته وایي، نفس پیژنئ. ګوره کله چې الله تعالی نفس پیدا کړو که نه، علما ذکر کوي وي نفس ته یې وایي چې ته څوک یې، وي دې نفسو ته وایي چې ته یو زه زه یم. الله ته څه وایي چې ته یو زه یم. نو الله جل شانه دې نفس ته وایي ګوره ما ته ووایه ته څوک یې، ګوره بیا به درله سزا درکړم. دی ورته بیا وایي چې ته یو زه زه یم. وی الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړو چې دا ورشه جهنم ته وارته وایي، جهنم کې ولې یو څو غوپې ورکړي، جهنم کې ولې یو څو غوپې ورکړي. بیا رالی دی چې بیا رالی نو بیا ته الله تعالی تپوس وکړو ای نفسه ته څوک یې او زه څوک یم. دی ورته وایي دا نفس وي ته او زه یم. بیا ورته وایي، بیا ورته الله تعالی وفرمیل ورشه د کم سقر چې دی د یخ جهنم هغې کې ولې یو څو غوپې ورکړئ، چې
چې هغې کې وله ورکړي بیا یې راوسته بیا یې تپوس کوي ته څوک یې دا نفس ته وی ته تی او زه زه یمه یعنې دومره په نشه کې او دومره په غرور کې که نه بیا الله جل شانه ته فرمایي ورشه دی د هغې ځای ته بوځه د سزا هغې ځای ته کوم ځای کې چې ولږې دي او تندې دي چې کله دا نفس هلته بوتو دا نفس پکې یو څو غوپې وخوړې دا نفس یې کله راوستو د نفس ته وایي ته څوک یې او زه څوک یم دا نفس ته وایي وي زه نفس یم او ته الله یې یعنې نفس چې کله وږی شي که نه وږی نو دی بیا ټیک شي او نفس په څه باندې وږی کېږي نفس په څه باندې مړېږي نفس په خپلو خواهشاتو باندې په ښه خوراک باندې په ښه جامه باندې په ښه پیزار باندې په ښه ګاډي باندې په ښه خوبونو باندې صحیح شوه په ښه بیبي باندې په ښه غلطو کارونو باندې نفس موږ درته کړی دی ښه خوشحالېږي په دې او نفس په دې خفه کېږي چې ته په نفس پخ کې د ډوډۍ کمه خورې مثال په طور خوب کم کې او مطلب په خپلو خواهشاتو د خپګ دلي خو خواهش دې وي چې دغه جینۍ به کېدنه او دا نه کړو بس د الله تعالی په رضا د الله تعالی په دغه باندې د مور او پلار په رضا باندې په هر حال خبره اوږدېږي خو نن د جمعې هغه مبارکه شپه ده نو د ماسخوتن د لمانځه نه پس تاسو دا وظیفه وکئ ها صرف 140 مرتبه به دا وظیفه کوئ 140 140 مرتبه دا وظیفه تاسو وکئ انشاءالله د ماسخوتن د لمونځ نه پس یې وکئ نو علماو ذکر کړې ده چې کوم انسان یا معزو د جمعې په شپه د ماسخوتن د لمونځ نه پس ووایي نو الله جل شانه به د انسان له دومره عزت ورکي د انسان له به الله تعالی دومره هیبت ورکي چې د په سوچ او تصور کې هم نه ګوره هر سړی وایي چې پلانکې دی زما عزت کوي زما د قدر کوي زما د او هر سړی دا غواړي زما د عزت سیوا شي زما د شهرت سیوا شي دا خو ښځه ده او نارینه دا غواړي او هیبت دا مطلب چې د هر کو په زړونو کې به ستا هیبت شي یریږي به تا نه په زړونو کې به سره محبت شي نو لہذا د هیبت او د محبت دپاره د وظیفه د عزت دپاره ډېره زیاته بهترینه ده نو وخت به هم دونه نه لګي ټوټل په ټوټل چې بستره کې سم لیم 140 مرتبه یې ویلی شي او که بستره کې نه د ماسخوتن د لمونځ نه پس بیا هم نه ویلی شي وده کېدو نه مخکې هم 140 مرتبه ویلی شي نو لہذا دا وظیفه خامخا انشاءالله ووایو الله تعالی به راله عزت راکړي الله تعالی به راله هیبت راکړي بله خبره محترم مسلمانانو ګناهونو نه توبه وباسئ ها ګناهونه مه کوئ خپل الله راضي کوئ خپل الله سره تعلق جوړ کړئ نو الله تعالی به بیا زما او ستا په زندګۍ کې برکات واچوي زندګي به راله خوبصورته جوړه کړي که چېرې داسې مو نه کړو نو زموږ زندګي به لنډه وي تنګه وي رسوا به وي پر الله تعالی قرآن کې فرمایي که نه چې څوک زموږ د ذکر نه یعنې زموږ د عبادت او ذکر نه انکار کوي هغه له به زموږ زندګي لنډه تنګه کړو فإن له معیشة ضنکا معیشة معاشیت او زندگی به له تنګه لنډه کړو الله تعالی قرآن کې فرمایي څوک چې ګناهونه کوي او ذکر